سفر الموز هم اکثر وته نه ورځي، اکثر تاسو هم کوي سفر به څنګه کوو، سفر به کوم ځای نه موږ معلوموو، سفر به څو ورځې وي. دا ته دغه مختصر غنې طریقه درته کوم چې تاسو ته هم فایده میلاو شي او څوک څه ګوري هغو ته هم فایده میلاو شي. سفر الله جل جلاله په موږ باندې سفر کې اساني راوستې ده. مختلفو شهرونو کې مختلف خلک سفر کوي. سړی خپل کاروبار لپاره سفر کوي، یا د حج و عمرې لپاره سفر کوي، یا خپل کاروبار وي کار لپاره لاړ شي یو سفر وکړي، یا عارضي سفر وکړي یا مستقل سفر وکړي. په هر حال سفر هغه شرعي سفر الله جل جلاله کوم مقدار متعین کړی دی سمغه سره شي نو الله جل جلاله کوم احکامات دي هغه دربني بیا اساني دي. سفر علماء لیکلي دي 78 کیلومتر څخه چا هم سفر وکړو یا سفر کولو اراده وي بس دا هغه مسافر وګرځي او دا سکله د خپل کلی حدود نه ووتو بس دا بیا مسافر شو. لکه زمون کله کوي کله دی د کچا پخه نه ست ووتې بس ته مسافر شوي، ته سفر کوم المنز دی مغه ته کولی شي. 78 کیلومتر به سفر ته طی کوي. سفر به څو ورځې وي؟ علماو لیکلي دي احادیثو کې هم راغلي دي 15 دن ستا سفر کولو اراده وي نو ته مسافر ګرځېدلی شي. 15 دن نه زیات ستا اقامت اختیار کو په یو ځای کې بس تا ولا کوم مسافرۍ و هغه ختم شوه. ځکه الله جل جلاله بالمستوب درکوي 15 ورځې کې. زه خبره دی یو شهر ته یو مسافر لاړ شي 15 ورځې کې ښې طریقې سره هغه ښې طریقې سره پوهېږي، هم کوم ځایان دي هغه ورته هم معلومیږي او تجربه یې هم کېږي 15 ورځې کې. نو 15 ورځې کې الله جل جلاله مېلمستا درکړې ده کوم الله جل جلاله احکامات دي هغه درته اسان شوي دي. 15 ورځې نه څه وخت دي بس مسافرۍ الموز دی هغه هم بیا تانه ساکت شو. اوس که یو سړی زه خو بار بار سفر کوم، روزانه ځم پېښور ته یا اسلام آباد ته یا 78 کیلومتر نه زیات سفر کوم، بس روزانه سفر کوي، روزانه کوم احکامات دي الله جل جلاله هغه درباندې هم بیا اسانېږي. روزانه سفر کوه الله جل جلاله کوم احکامات دي هغه درباندې هم څه کېږي اسانېږي. اوس سفر کې به ته لمونځ څنګه کوي؟ که ماسپښین لمونځ در باندې راغلو نو ماسپښین لمونځ 4 رکعاته دی، 2 رکعاته به الله جل جلاله درته اسانه کړی دی، 2 رکعاته وکړه. مازدیګر لمونځ در باندې راغلو هغه هم 2 رکعاته کولی شي. 3 رکعاته ماښام چې در باندې راغلو اوس دې کې 2 رکعاته نشته چې یو سړی لګي شي 2 رکعاته کوم، نه 3 رکعاته به کوي. سنت دي، سنت ته خپله مرضي ده که کوي که نه کوي. دغه شان مسبوطان الموز هم سفر کې به ته 2 رکعاته فرض کوي. کوم وتر دي وتر ورسره هم راغلي دي وتر به ورسره هم کوي. سنت پاتې شو. اوس که یو کس وایي سنت څنګه طریقه وکړو؟ سنت که چېرې تا باندې بیړه نه وي او خلکو ته تکلیف نه میلاویږي او تا ته هم تکلیف نه وي، ضرورت ډېر نه وي، سنت کولی شي. یا تا باندې او څه تکلیف وي یا د بیړه وي سنت ته پرېږده. لکه مثال کې طور پر سورلۍ والا ګاډی دی ته لارې کې ودرېدې دارې کې ودرېدې اوس ته ښه ټټ لګې شي سفر لمونځ د هم وکړو، سنت د هم وکړو، هر څه د وکړو، آرام سره کوي. هغسې په پلانکوټ کې به یو کس مریض وي هغه په تکلیف کې مبتلا وي یا به چا ضرورت وي هغه په تکلیف کې مبتلا وي، داسې مه کوه بیا. نه صرف 2 رکعاته وکړه ډایرکټ بیا راوځه بس خپل ګاډي کې بیا کېنه. اوس که چېرې تا مسافرۍ کې یو مقیم امام پسې تا اقتدا وکړه نو دې کې هم بیا ته سفرۍ لمونځ نشي کولی. ځکه امام پسې تو کومه اقتدا دې وکړه دغه امام اقتدا دې وکړه، امام څه کوي هغه به ته هم کوي، امام 4 رکعاته کوي هغه به ته هم 4 رکعاته کوي. دې صورت کې بیا نشته دغه مسله ښې طریقې سره ذهن کې واچوئ. مقیم امامو د کلي امامو ته ورغلې مسافر یې ته به پوره لمونځ کوې، دغه نیت نه کوې چې زه امام پسې ودرېدم
په 2 رکعاته هغه وکړي نو زه به سلام تاو کم نه، ته به اوس مکمل لمونځ پوره کوي. ها تا سره یو کاستا مولوي صاحب دا یا کري صاحب دی هغه هم مسافر ده، هغه که چېرې جامه وکړه نو هغه مسافر شو، هغه به وخت نه اعلان وکړي چې زه مسافر یم 2 رکعته کوم. اوس کوم هغه ځای ولا کوم خلک دي مقیم دي هغه به خپل لمونځ پوره کړي، چې کوم مسافرین دي هغه به 2 رکعته امام سره سلام تاو کړي. دغه مختصر غني